رب العالمین قرآن شریف کے فرمائی مسلمان تا چے اے مسلمانا زمانہ سوالو کا او زمانہ اغواڑا او دا اعلان اللہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مبارک چبکی وقال ربکم ادعونی ستاسو رب دا فرمائلی دی چی زمانہ اغواڑے زمانہ سوالو کے استجب لکم نستاسو دا سوال بقبول کم ستاسو دا غختن بدرکم او بیا ورپسی اللہ دے دعات عبادت ویلے دے او زورن ورکی ان الذین یستکبرون عن عبادتی دعا دا عبادت تیو جسو کو سوال نکی کبر کئی زما دا عبادت نقبلی او مانا غختن نکی نو اللہ فرمائی سیدخلون جہنم داخرین دا خلق بخوار و ذلیل جہنم تا داخل شی انسان نچ غختن کے دے پہ خپکیگی کو سروی موتت غوار نو بیام پہ خپکیگی او اللہ پا غختن خوشحالیگی بلکہ چھ نغوار نو خپکیگی دا فرق شو انسان سر بمالمی او ستا حق بم پہ پوری کا اخبر حق تے غوار بیام خپکیگی و سر بڑیر شیوی او چتت غوار نو بیام خپکیگی او رب العالمین نا چه نغوار خپکیگی وی مانا خام خا غختن کوا مانا غوار که نغوار نو بیا خپکیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاتا دا عبادت مغز ویلے ذکر سمر عبادتون چیری دا پا دعا مشتمل دعا دا اللہ پا دربار کے دا خپل عاجز اظہار دعا عبادت تے مانے او سلی تا پوسو کو جدا دعا والی عبادت تے نو میں دعا خو یو عبادت نا دا دیر عبادتون مجموعہ دا ذکر سلی چی دا اللہ نا غفتنا کی او لا سچت کی نو ځان عاجز ګڼي د بل نه چې څوک غواړي دې ځان کمزوري عاجز ګڼي نو ځان عاجز ګڼل دا یو عبادت او چې د چا نه غواړي هغه لوی ګڼي نو خدای دې لوی وګڼه دا دې دویم عبادت شو ځان دې عاجز وګڼه او الله دې لوی وګڼه دوی عبادت شو دریم چې دا خدای راکا دا سوال چې کې دا بیا عبادت دی دا سوال دا اللہ نا دا اللہ حکم منل دی دا اللہ تابعداری دا ذکر اللہ وی ادعونی مانا غوالے نو دا اللہ حکم منل بیل عبادت شو دریشو سلورم زان محتاجہ گانے چیزا خدای تا تاجت منیم دا سلورم نمبر عبادت شو او پینزم دا دا یقین چے اللہ دا ہر سیز مالک تے دا ہر سیز کے چستا کار دا بل سیز ننا پورشنو اللہ تا رجوع کے قرآن شریف کے اللہ فرمائی وے کافران دی دا چکم خدای سر شریکان گنی کافران کی دیم پا دریاب کے پکشتے کے سواری وی او زود توفان راشی نو آغا خپل بوتان تیری بیا التا آواز اللہ تک یا اللہ من بچ کے چی دا مخلوقنا نا پورشی نو ارسل بیا اللہ تا چغوی نو دا دی یقین دی چی اللہ سر ہر سشتا دا دی عبادت شو کہ دا دی یقینی کہ اللہ سرار سشتا او یو بل عبادت تے پکے دا چستا دا یقین دے چھ اللہ مالا کہ غوار مراکائی دا دی پا اللہ یقین دے نگور اخپل عجیزی دا یا وشوا اللہ لوے گنن دا دوشو دا اللہ نسوال دا اللہ تابعداری دا دا دریشو زان کم اخپل آغا چھ زان محتاج گنن دا سلور شو او اللہ دا طولو سیدنو مالک گنن دا پینزشو او بیا دا یقین ساتل چھ دا اللہ نغوار مالا اللہ را کئی دا شپگ عبادتو نشو نورم پکشتا کلٹے ادا چھ دادم یقین دے چھ دما دا آواز اللہ ہوئی دام عبادت تے او دادم یقین دے چھ اللہ ہر دے موجود دے او پا میں علم شتا دیم عبادت شو نو کمونگ دا لٹو نو دا اتو عبادتو نو مجموعہ دا دعا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا تے عبادت ویلے او دے عبادت مغزی و تویلے ولی وطا دے عبادت مغز وی ذکر دعا کے عجزی دو چیتا سمر عبادتونا کے بیر عجزین نامکمل
کما منس کو نو منس په دعا او پاجزه مشتمل دی او کته حج کې هغه ټول عاجزه جزیلا او کروجنی سے نو دادم د خپل عاجزه اظهار او چې خدای ز ډېر کمزورم چې ته لوګه تند تیر وستا د پاره تیرو زور اور سړی دا چې نه کوي چې سو پته وی لوګه تند تیر کو دی تیرې او مال ورکول دام دعا دا دام په دعا مشتمل دی زکات ورکول ولی دا جزیدا دعا جزیدا الله حکم کوي دا مال ورکا نو چې بل چاته حکم کوي چې راوړه دومره مال او خمانه غواړي تبر راوړي او چې مونږ الله وی دومره ایسا ورکا دومره ورکا مونږ وایو خال الله ورکو دا تا د خدای په جناب او دربار کې دا نه جزا وکړو نو چې څومره عبادتونه دي بغیر د عجزین او بغیر د دعا نه او بغیر د الله د طلب نه هر عبادت کې د الله طلب دی هر عبادت کې الله ته رجوع ده به د دعا نه ټول عبادتونه نیمګړي دي ځکه حضور پاک مبارک دعا ته د عبادت مغز ویل زمارونو دعا چې سړی کوي د دعا لپاره یو څو شرطونه دي یو شرط خو د دعا دا دی چې زړه به حاضر ګڼي ځکه حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان الله لا يقبل عن قلب الله غافل چې د انسان زړه غافل یو دی الله ته سوال کوي دا دعا خدای نه قبول لکه مونږ یو گردان جوړ کړی دی یو ګوټم لګولې چې مونږ کو خدای مو بخې مور پلار او فلان کې او فلان کې اخره پورې یو ټکی وایو اس خبر نشو چې مونږ سو دا زړه نه ده دا خلینا دعا ده نو چې دا زړه نه دعا نی او دا خلینا دعای دا خدای نه قبلای حدیث کې راځي ان الله لا يقبل خدای نه قبلای عن قلب دا هغه زړه نه چې هغه غافلی توجه یې نه زمونږ د زړه توجه نه گردان او یو ګوټه راټم لګولې د بس اق پخلو وایو او مونږ وایو دا خدای قبول نه کړه نه د زړه دعا دی نه کړه بلکې یو حدیث کې راځي چې دا کومه دعاګانې د زړه نه دي دا بر الله ته چوخيږي نو فرشتو ته الله و ادارې سړی له مخ واپس ورغورځوي نو دعا د پاره یو شرط دا چې د زړه نه بدوا یو بادشاہ پلار روانو یو سړی پستر ګړون دی ناشته د دې سوال مختلفه طریقې دي نو دا سړی په بازار کې چې وي یا خدای استرګي یا خدای استرګي دې کې غرض نو چې استرګي دې ماته واپس شي هو غرض دې دا چې خلق زما دا आवाज اوري چې دا سړی ګړون دی نو څه پیسې برای نو چې خلق بدل پیسې به ورغوزول بادشاہ او خيارو اپا سورو چې आवाज اور دې خدای استرګي ودا سمانا ودا سه بیولون دی د ډېر زمانه د غلطناستي سوال کوي او دا چې وی چې خدای استرګي نو خلک پیسې ورکوي وی کم ځای ناشته وی غزه ویلون دا تاسونه مودینه چې وی چې خدای استرګي وی سیب د دومره کالونه او سترګي درته ملو نشوي نه وی خدای واپس راځم کسترګي درته نه ملو شوی نو سرمن دی او باس وجدم دی او سپیه په مقرر کړه دنه نه خو دې سړی درنه نه تختی چغه جوړ کړ خدای استرګي خدای استرګي او مکه چغه وي چې بادشاہ واپس راغی سړی پستر کو جوړ شو چا بادشاہ نه تاسو کو داسه دم دې په واچا دا څه چلو وی مخ کې دا سوال د پاره د استرګي کولې دا غرض پدې کې نو چې ما تسترګي ملو شي نو خدای پاک د حاجت نه قبل او چې اوس سره د خپل سرمن د استو یره شو د مرګ یره شو دلنه چغواله خدای استرګي ګوري کدی برا نکړي خو سړی راځي او علی مولک ساروی رانه پوسټ کې وباسي دلنه خدای ته چغواله دله خدای چغه قبول کړه نو استرګي ولا ورک د زړه دعا چې د زړه دا کنیکشن الله سره ملاوي دا د نیکانو دا دعا ولې خدای قبلې د دې خو یو دی چې دا نیکانی د نیک سړي دعا قبلې یو خدای بل د دعا په طریقه پويږي د دعا د آداب او خیال ساتي او دریم دلنه خدای ته دعا کوي او د عبادت نه پس دعا کوي په مخصوص اوقاتو کې دعا کوي نو ځکه خدای د دې خلکو دعاګانې قبلې دلنه دعا دلنه چې د حضور پاک دعاګانې مولې قبلې دي د دلنه به دعا الله سره ډایرکټ کنیکشن به بس نو چې خدای سره د څومره کنیکشن او تعلق نږدې کا هغه مر به خدای دعا زر قبل حضرت ابو هريره رضی الله عنه مور کافر او مشرک او حضرت ابو هريره خو صحابي دی جلیل القدر چې کور ته بلال مور وو پس چکر واغښتا ودا د پلار نکدین دی پرېخه دا واپس قبول کا اے مور ما خورل خپل دین قبول کړي
زه خو یو الله منم او دا کوم بوتانو ته چې تاسو سجدې کوئ دا خو د لاسو جوړ کړي دي دا نه خیر در کولی شي او نه د شر د په کولی شي ابو هريره سمشه ګوري چوکه به راواغشت او نه پرېدم نو مور کډېرم بډې وي د غزار نمی خو په بچي وسبري او بچي وته صبر کوي سپېړه به ته کله وستا یو ځل کور ته لاړ مور ورته غصه ده وی ته بیا ناس د نبی رسول الله نو می واغشت غسر د خېتو خینه وست او را لیکور ته او تا خپل پلار نیک دین پرې خو د پردي سړي دین دی قبول او پسې چوکر واغشتا ابو هريره ترامن دکړي ځکه مور د مور به احترام کې دا ور پسې دومره سرتی د لارې تر وته دې ته جمعه تر په منډه شو هغه ور پسې جمعه تر حضرت ابو هريره رضی الله عنه راغی حضور پاک مبارک تکې ناستا وی دا الله رسوله زما دې مور سره بسکو زه خو چې کور ته ورشم نو ما تسپکه وای تاسو تسپکه وای خدای پس سپکه وای وਹੀ می پریدي می نه ټکای می زخوا تغک ذکر کوم چې توې د مور احترام کو د مور احترام کو اوسم چې کور تلاړم را سره جنگ وکاو د تیرو تختې ده دې سره بسکو یا الله رسوله زما دې مور د پاره دعا کوي خدای زما د مور مسلمان بل علاج نشته دا خبرې کوله دې کې مور جمعه تر دومره زړاوره ډاډا چې زوی پسې چوکا پلاس په جمعه تر دن نشوا او حضور پاک دغه وخت خلاص چت کې یا الله دا ابو هريره مور مسلمانه کې دعا وشو چې دا څنګه رانه نه وتا زوی پسې رانه نه وته وا حضور پاک ورته आवाज ورکړ بی بی څنګه رااله او درې دا حق دک او درې دا چې څنګه رااله نه او درې دا او ادرې دو سره قدم را واغشتا وی ما ته کلمه او خای مسلمانې ګم زړه می بدل اقتیم ته خدای مسلمانه چې دا زړه نه دی आवाज وکي یا الله نو الله پاک دا بنده دعا دا بیا خامخا قبلې دا نه پریږدي دا زړه نه یا الله دا الله نوم دی واغش نو خدای پاک ډیر لوی ذات دی او په انسان ډیر انتهایی رحم کوونکی ذات دی او زمونږ دعا د زړه نه نه موږ د خلینا راټه جوړ کړی دا او گردانم جوړ کړی دا ګوټم لګولې دا نمور نه شروع کو په رشتہ دار ختم دعا به د زړه نه کې زړه کې کنیکشن ډایرک الله سره ملاو کا ځان خدای سره برابر ملاو کا متصل کا ځان عجز الله لوی خدای ذات جزم تلوي ذات خدای زنا پوره موت پوره الله ز په غختو خوشاله غم ته پور کا خوشاله خدای ذکر مې بیستانه نه پوره کیږي دا به ته پوره کې او دا ما یقین دي چې دا ما دا خبره اور په ما د علم شتا په دا سیمینه محبت د الله نه سوالو کا خدای به سوال قبل نو یو شرط دعا دا چې د زړه رم دویم شرط دعا دا دی رونو چې کوم سوال تکي دا الله نه دعا نه د ګناه مکوا د نیکه سوال وکړه غل چغلا لذي دا موای چې خدای اغلا لازم چې کندرو کوم کامیاب شمو سوکرا باندې خبر نشي دا په ګناه کې سوال خدای دا لاټري مې چولې دا د سود او چې دا شیخ عمر اوخي دا سودی کاروبار مې شروع کړی دی او چې په دې کې خوري پیسې حاصل شي او دا پردې بوساړې لازم چې څوک خراب نه خبر نشي د ګناه سوال باندې په دې الله خپکی دا عمل د ګناه او د ګناه په عمل کې د خدای نه توفیق غواړي الله خو دا کار مکوا دا سود مکوا دا بدعملی مکوا دا پردې ډاکا مکوا دا لاټري جواری مکوا او ته الله دشمنی کې دا الله مخالفتم کې وي خدای را لوم کې ستا دشمنی کوم او په دې دشمنی کې مې کامیاب کیسو نه خطرناک خبره یو سړی ته مخامخ وي چې تا په داس کوم او یو کال تو راکې چې پکې درته واچو اب خپکی کو خما ما دزم کې معنا کال کوم غواړي نو ته الله باندې دزم کې خپل سوچ کې دا الله ظلم خپکه ګناه کې ګناه باندې الله خپکیږي او بیا خدای توفیق امر راکې تاسو بچاره مې ناجایز سوال بنه کې حضرت موسی علیہ السلام یو امتی موسی علیہ السلام دراغه وی چیرې د الله پیغمبر یو سوال زما د الله نه وکړه ځکه پیغمبر مستجاب الدعوات دعاګانې قبلېږي یو سوال وکړه
چې زما متعلق په مستقبل کې راتلونکي زمانه کې سکار کیږي چې دته مخکې خبرې دا علم زما حاصل شي هلکه دا څه خبرې کوي وینا کنه چې ما ته پته لګي چې په دې تجارت کې مې ګټه ده نو کوم به چې پته لګي چې تاوان نه چې ما ته مخکې نه پته لګي چې دا فلان کې شی واخلم دا مال بهتر دی نو اخلم با او چې راته پته ولګي چې دا اغشتو کې تاوان نه باخلم چې دا دې کې خدای ماره لوي خیر حضرت موسی علیہ السلام الله تعالی وی الله دا ما یو امتی له دغه سوال کوي وی دې کې خیر نشته الله خیر دې درخواست ولې قبول ګوره پوهه کا خیر پکې نشته دا د مستقبل سيزونه چې الله د انسان نه پټ ساتلي دي په دې کې ډېر حکمتونه دي پکې خیر نشته دا نه غواړم الله خیر دې ډېر نږدې امتی مې دې خپکه تی ولا قبول کا خیر خدا قبول به د متعلق چې به سبب بل ورس کم کار کېده دیو په مخکې نه خبرې الله سوال قبول یو ورځ ته پته ولګېدل چې زما یو اس دیو اغا اس ممری چاشنبه پرد به مې اسمري دا پته وته ولګېدل دعا قبول شوه زره اس بوته منډه کې خرڅ او پیسې جیب کې واچول او راغی حضرت موسی علیہ السلام سره خوشاله دي الکه ولی ګوره کنه تا خو چې په دعا کې خیر نشته د ماته پکې سونه خیر ورسید پته راته ولګید چې اس ممری نو بس خرڅ مې که پیسې مې نقد کړې اوس کله چاشنبه پر چې بچا مې خاص کدا غمري کله بل چې امر زما موسی علیہ السلام حیران چې واقعي که چرته دې سړی ته دا دعا نه وي قبول او دا علم نه وي حاصل نو اس به مړو بلا تاوان نشي یو سورو دې پس ورته پته ولګېدل چې یو غلام دی هغه به د جمعې پر ورځ مري زره غلام بوت او په منډه کې خرڅ غلامان به خرڅ بیا راغی خوشاله دې پیسې جیب کې واچولې حضرت موسی علیہ السلام ته وګوره کنه جی تاسو خو وې چې د دعا قبل دو کې خیر نشته څومره خیر ملاو شو کدا ما ته پته نه وی لګېدل نو بل ورځ به اسمړو نن به غلام مړو بلا تاوان به مې شوی پته ولګېدل خرڅ مې کړای پیسې مې نقد کړو چې امر داغې دي یو سورو دې پس ورته پته ولګېد چې خالی پرز به تمرې دا پته وته دا شکر دې چې دا مرګ خدای دې انسان نه پټ کړي که چاته دا پته وي چې ته به میاش پس مرې او چې مري او وخت مقرري خو هغه په داروګانو په ډاکټرانو نه ختمېږي نو کور کې بسونه لوي غوغا هر کور کې بغوغاګانې وچانه به د دنیا کار نه کېده ځکه دا مړي خو په کلي کې خامخا کې د چا رشتہ دار مړي د چا تعلقدار مړي نو میاش مخکې به اجرو کې خلک ناستو تعزیانو ته بناستو نو دا غنم او غنیو جوار بدل چا کړ هلکه څه چل شوی دی یار پلان کې کور کې میاش پس مړ کېدو روري پلان کې بل اصل تزو ځکه دا غزه کوم خو دې غم خادون روزګاری کو نه دا قوم را پسر د پلان کې مور بل میاش پس مړ او بل غیره به ډوډۍ خوراک سکه ده ګرځیدل به سنگیدل میاش مخ کې وخت په بلستان ته نه کړي او لوی تعزیتونه وو قصه پسې وی ولی میاش پس پمره دا خدای ډېر لوی احسان دی نه به چا نه کاروبار کېده نه به بچو سره مشغوله کېدل نه به چا ډوډۍ تیرېدل او پټول کلی کې او ځکه بغوغاګانې به دا خدای فضل دی او الله احسان دی چې دا مرګ خدای د انسان نه پټ کړي نو ته پته ولګېدل چې خالی پرس خوبه مثلا زمره چې دا ټکی وته پته ولګېدا په سړی نا وخت شو راغی حضرت موسی علیہ السلام ته کېناسته دا الله پیغمبر خالی پرس زمره ما ته پته ولګېدا موسی علیہ السلام علی شعب تخذ ترجو او زمانه ته حضرت موسی علیہ السلام الله ترجو وی ګوره تا ته مانوي چې دعا کې خیر نشته دې کې خیر نشته وی ګوره مونږ چې یو انسان غلطیو کې مونږ خپکی نو مونږ داغه پسر یو مصیبت را غورځو دی وجنو مسله دې نه جوړ کو نو یاره مونږ په رحم راشي چې ز پرېګه د یاره پکار خدا و چې دې ملکو خدا رحم به پیو کو دا لګمال ولا برباد تاوانی کله غولې ګړه ولا ملکو چيله ولا ملکو غلام ولا ملکو اس ولا ملکو لګي دلمن کو نو مونږ وایو دا مول ډیر نو دې سړي په سر یو مصیبت را روانه غټ مصیبت د مرګ مصیبت زمون په رحم راغی مونږ ځا پکار خدا دې چې مړی کو خدا رحم پکاو اسب ولا ملکو دلمن به دا مول ډیر
نو دته خو پته ولګي دعا قبول او هغه سه خرج کا ادړ دیونه لیدل نو هغه مصیبت بیا په سر د پاسه را روان بیا په زموږ رحم راغی چې را نه وجنو نو موږ ته هغه مصیبت د په غلام ورغورځو چې دا غلام به ملکو په دې به لګ دړمن کو دا ولړې را نه غلام هم د خرج نو هغه مصیبت په سر د پاسه پروت بل څه شته چې موږ یې په ورغورځو نو بس ورته وایي چې اوس په کفن کې خپین غاړه خامخا کدا دعا ده نه وقبل خاص به امر خبر خلاص خدای دلمن کو بد دغه دل ولړې د ګناه سوال بچره نه کوي پر الله خپکی قطعا بداسه سوال نه کوي چې هغه د خدای د دشمنه د کار سوال د سود د کامیابه یا د دنیا د نور د ناروا او د ګناه د سفر سوالی دا سوال بد الله نه کوي پر الله خپکیږي نو چې الله په کم کار خپکیږي او پاغي کې د خدای نه امداد غواړي چې خدای تا خپکوم را سره پکې امداد وکا دا دې ډېر لوی غټي دشمنه ته بڑے وي دریم سری دریم دا چې اسباب بخپل جمع کې دا سبب نه کې چې ته کار روزګار نه کې بالغ تر ډډه والد او خدایا دا پټې خو کرم نه خوري غنم پکې را لزرغون کا دا خدای کولی دا نه چې نشي کولی خو الله د دنیا نظام داسې نه چلي تب خپل کسب کې تب لال شي او پټې بواړي غنم به پکې وکړي سره به وتواچه برابر به کې بیا بد الله نه سوال وکړي چې الله ما خدا غنم وکړل خدای ته پکې برکت واچي او ډېر پیداوار کړه نو خدای به ډېر پیداوار کړي ولی د کډیر کار د خلک غنم وکړي ډېر زرغون نشي داسې ده او کله زرغون شي غلې پراشي باران پد پراشي او کله بیا پاغه د غنمو چې هغه د ګل روز شي زول پراشي هغه ته وګورئ پیداوار کم کی نو ته خپل اسباب استعماله غوري دا بنوي چې خو اسباب نه استعمالو ادو کسان پلار ناستو دوستانو وته پته ولګي یو نیک سړی وته نن ليله القدر شپه ابل توي راځه کنه خو دعا قبليږي لاړل او دا یو بیابان کې کیناستلو بل خوره راجمه د دنیا خو او صادره په واچو او یو ته خي طرف ته شو بل ګس طرف ته چغوي چې خدایا چې دا زسرو زرو غرش چې بس صادر ته مونږ لرکو دا زسرو زرو غري لګیا دی یوم چغي وي او بلم چغي او صادر په پروت ته پدې تبر چې نن خپل ليله القدر پر ورد واقم لګي او چې صادر د دین لرکو دا بل وی ډېری وي زسرو زرو چې سار وختي صادر دې کو مکه څخه خوره پرتا یو سړی په بلاره تیرې دو دیو جاړي یو د خورې ډېری دی یو خانه ډډه والد او بل خو یو بل ته شاکړي دي او جاړي انیک سړی پراغه وته لکه ولی یا روي بیګال ليله القدر شپه د ما خام نم د خوره جمع کړ ورته خطو او چغه وو خدای ته د موليان وی کې دعا قبليږي نو موږ په صادر واچو ډوډۍ شپم بل کړ دعا خود موږ قبول نه شو اخوره هم زه خوره پرته او ورته په جواب کې وای پیدا کې بخیر لکه انسان ته دوی نه وی دی کې بخیر څه خیر او پکې موږ خوره پاتې روندې کې څه خیر خیر خو بالو چې ادینه اسرو درو چمان جوړ جوړ خیر خو باغه وخت وی ګورا دې کې بخیر خیر پدې شان دو چې لاول خو خدای داسې کوي تعالی خدای لاس درکړي عقل درکړي دی په درکړي نو چې سره زر د وخت د مال طلب پسیو او د خدای نه سوال وکړو خدای به مال درکړي خدای لاس په درکړي ډیر خلک د سرو درو مالکان دي او دولت مالکان دي خدا خو د مور د ګیړې نو سره نه پیدا شي دا خو دې مهنت کړې ده خدای ورته مهنت کړو الله به درکړو دعا بم کو او ممکن ده چې دا د خدای د سرو درو ډېرې کړې مې الله کولی شي نو بیا به یو بل سره جګړه تا به ستاړې روانشته بل به درې روانشته او ممکن ده چې دریم در باندې در پیښ په دریم او دواړه په دې بیغمه کړو شي د ناغوړ نو هغه اسباب به مخه جمع کې ایو بزرګ له سره لاړ نو ورته ما ته داو په جمال خدای زوی راځي ابو بزرګ وته وعده کړه کړی دی وعده خو مې نه کړی الکه وعده دې نه کړی زوی غواړي نو یک وعده مې کړو نو بیا ستاسو وعده پکې ساجت نو به وعده زوی غواړي نو چې به وعده دې نه کړی نو ته څنګه زوی غواړي اسباب ته استعمال خپل نو بیا م الله دا څه کوي چې الله زوی ورکو چې الله ورنکي یا بوله من یشاء ناسا ولمن یشاء چاله ذکور ناری نه ورکو
او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله خدای دواړه ورکي ويجعل من يشاء وقيم سو خدای شان نو وعده وکړه خپل اسباب برابر کا نو بیا د بزرګ نم دعا غواړه او بیا د الله نم دعا غواړه وای خدای مال زوی راکې مال اولاد راکې نو الله بدل نو اسباب بجمع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی حضرت مقداد رضی الله عنه د صدقه دا چيله ګړي چيله وي نو حضرت مقداد رضی الله عنه پاغي مقرر کړو د بیت المال وي د دینه با پیو باسي ماسخوتان او هغه په دې فقیرانو لور کوا مسکینانو لور کوا مسافرو لور کوا حضرت مقداد رضی الله عنه باغه پیستل او چې کم به مسافر مسکینان په پاغي بیسکل لغون دې په د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره پرې خودل یو ځل با سلطان حضور پاک مبارک نا وخت حضرت مقداد رضی الله عنه دا سوچو چیرې کې دي چې پیغمبر علیه السلام د چا میل مشي یا ممکن د منځنه نه کور ته تللی نو پیغ اوس چې په اوس کل داغې نه پسې سوچ راغلی دی چې اسنه ما خو هغه په اخلاص کول اونس کل اسنه نبی علیہ السلام محتاج په یو ته چې ترانه شي نو غریب لبیا خوب نه ور اسنه غي د په په تمرا شي او په خموس کړ نو دې کې د نبی علیہ السلام دراتلو کې شی و ډیر پریشان دي غم جن دي نو زری پزان باندې صادر واچو د حضور پاک مبارک د عادت او چې هغه بچاله تکلیف نه ورکړ عائشہ بی بی فرمای چې نا وخت به کور تراته او مونږ به ودو نو د دروازې تنبه به په داسې طریقه لر کړ چې مونږ به نه وي خول او که چرته به د شپې دی پاسې او بهر ته به وته نو تنبه به په داسې طریقه کولاول او زنجیر به په داسې طریقه کولاو چې مونږ به نه وي خول کله مانځه وخت نو بیا به پاسو د مانځه وخت له بی بیان هم پاسولې او کمیلمه به میلمه به پاسا او چې دا څه بنو چاله به تکلیف نه ورکو وینا وخت نو حضور پاک تنبه کولاو کړه په قلاره غونډه نو یو کټویل ورغه سری اوچت کپکه پینو وی بلې لورغه کټوی نه سر اوچت کپکه پینو په خماس کړي ویډیو زیات شرمنده مو ملامت مچ ګوره دا خو زیاتی پیو زه خو موړو ما خو علیه السلام ناراضی نو موسکل دا څه تکلیف غلطی مې وکړه وی دې کې د بلې سر اوچت کا نو بلکم پینو وی دې نو وی خول او اذا سے پټ پټ په صادر کې وتا ګور وی دې کې لاس مبارک اوچت کړ او یو عجیب دی وکړه وی خدایا کزه چا مور کړم نو خدای ته مور کا دا څنګه وي چې خدای مالا پیرا ور دې ټکی تا وګورای کړه کدا سی وي چې خدای پیرا کم څه بد خبره نه لیکن وای چې یا الله کزه چا مور کړم کزه چا سیرا کړم نو خدای ته مور کوته سیرا کا مطلب دا دی اسباب پکې جمع کړل دبل چې می مړی خدا بل می سبب شو کنه چې دا بل وبره کوي خدای می سبب شو حضرت مقداد رضی الله عنه چې د حضور پاک دا دعا مې اوریدا وی پوه شوم چې خدای به دې ګړو چېلو کې اوس پیرا پیدا کوي حالانکه ماته لږ سات مخ کې پیغشتي غولان دی وچی وی بس صادر مې اوغردو ورمنډه به پاګړو چېلو د حیا نه حضور پاک مبارک سره سترګې مخامخ نکړي وی چې ورلم د ګړو غولان دی او د چېلو غولان دی را پایو نه ډکې وی یوم ول شلو کاسه مې ته ډکړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې پیش کړي الله رسول واخله دا پیوس نو اسباب بجمع کې تدبیر بخپل کې ډیر خلکی اگر تا تم راځي او ما تم راځي بل تم راځي یره جی دواره توکا چې ما باندې مال خدای حجره باندې خدای ما خدای او چې دا خدای فضل نه نو په دولت نه ده دا خبره غلطی ده حاجی امداد الله صاحب رحمه الله له سړی راغم دقه سی وته وی سه ما ته یو دعا کوو چې د اخلاص دعا راته وعده را سره وکړي چې دا دعا براته کې وی څه دعا لکه د اخلاص دعا وعده را سره وکړي وی چې ما خدای حج اصلي مالدار حج نه کړی وینا وی خزه برته د اخلاص دعا کو او وعده را سره کوم خو تمام وعده کې دا ما یو خبره به مانی وی چې بالکل تابعدار
هغه دا مطلب و چې دی ورته و چې یا دا شی راوړو یا هغه شی راوړو وی چې کله حاجیان حج لذي او قافلې روانېږي او هغه پیسې داخليږي خلک پیسې داخليږي نو هغه هم راځي ډېر خیر چې کله هغه د پیسو را داخلو وخت شو دا سړی ولا راغی وی صاحب مالته یو سوال کړو دی یاد وی او بالکل ما ویل کې اخلاص دواره توکا او د حج دواره توکا چې ما خدای حج وی امام دته یو خبره کړو دی یاد وی جرالم کنه نو پاغه وخت په حج سونه پیسې لګېدلې یا 100 روپے یا 200 روپے ویلال چا پیسې وروړي بده غریب پړ چي دو وینه کنه زمام وعده کړې دعا کوم خطبه موسغه وعده سر ترسه تا ماته وی چې بستا خبره مانم نو غریب بیا کو شرمېده لاړه پیسې راوړي ا پیسې ول داخله کړې او بیا لا سوچت کړې خدایا د داخله او اوس د سوال کوم چې منزوري ولا راولې خدای ته حج لا نو بای سړی وي پیسې بجیب کې پرتی وي بینک کې پرتی به منرو بس او تا ته وای یرجی دواو کا کړ چې ما خدای حج لبوز زبا دواو کا خود سے تدبیر خو کا کنه د دې خدا مطلب چې پټې نه کړو ما ته دواو کا چې خدای مال غنم زرغون کی نه ته پټې وکړه ته یې وکړه ته پکې خوره واچوا او بیا بل چاته وایا چې مال دواو کا چې مال د غنمو کې خدای برکت واچي نو کته وته دا ټکی وي اره تسوي او ادار څه د خدای په فضل کې او د خدای په فضل کې خو پتا نه لري هغه فضل اپاغه چا کې چې پیسې روباسي ته پیسې روباته داخله او په خدای په فضل ته پیسو ته جلنداواله پیسې نه روباسي په ما د خدای په فضل خدای خو فضل کوي خو په شړاونه خو نه کوي کنه خدای پاک د مالټي په نه فضل کوي نو پکې مالټي را پیدا خدای پاک د بکیانې په اونه کې مالټي پیدا کولی چې خدای خدای نه کوي کولی شي خو نه کوي خدای د غنم په ډنډوري کې غنم پیدا کوي خدای سپلمه په بوټي کې غنم نه پیدا کوي کولی شي خو نه پیدا کوي ته دا خدای فضل نشي کول دا خدای کولی شي چې په بکیانه کې میوه پیدا کوي بکیانه کې د مالټي پیدا کوي په بیره کې د مالټي پیدا کوي په شنډه کې د مالټي پیدا کوي په سپیدارو کې د مالټي پیدا کوي دا څه الله کولی شي کنه شي دا فضل لیکن خدای دا عادت نه دا نو دا خدای دا عادت نه دا څه نه کوي فضل پاغه چا کوي چې څوک خدای ته ځان نږدې بشک بغیر د خدای د فضل نه دا د خدای په فضل وحج لدی خو فضل ته ځان برابر کا کنه چې خدای باندې فضل وکړي کنه چې ته پیسې نه راو باسه او داخله نه کې ځان د خدای فضل ته نه تیارې وې په ما د خدای فضل وکړي داخله اسباب به اسباب استعمال کا ممکن ده یا به داخله راشي یا به رانشي منظوري بدیو شي یا بدیو نشي ممکن نه جوړ شي او هغه ته ونه رسېږي ممکن ده بل څه در پیښ شي نو تخپل داخله او کا خپل اسباب استعمال کا بیا د بل نم دعا غواړو په خپل نم دعا کوي خدایا ما بیت الله ته بل ته موایو خدایا ای پلان کی ما د پاره دعا کوي ما خدای بیت الله ته بوزي نو بیا به خدای فضل دا خبره درسته ده وی د خدای د فضل نه کېږي خو موږ د خدای د فضل نه بتختو د خدای نه په فضل غواړو د خدای فضل ته سر ور مخ کې نو اسباب بجمع کې تب خپل اسباب اختیار کې بیا بد الله نه سوالو کې او کتا اسباب نه جمع کې او د الله نه سوال کې اس قسم اسباب نه استعمال او خدای زما دا کارو کنو الله کولی شي خدا سے نه کوي د عادت نه دی بلا دعا شرط سره چې موږ د الله نه سوال کوو دعا کوو ادا دي چې نیکانو ته واچي دعا ده د نیک سړي دعا قبلي حضور پاک له صحابه کرام راغله او ورته وی د الله رسوله مال دعا حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام خادم دي لس کاله د حضور پاک خدمت کړې نمور نو ام سلیم له مور راوستو پیغمبر علیہ السلام ته کېنو دا الله رسول او دا انس تا خادم دی دله دعا بعض خلکو ته چوي کنه دی وای چې وای ما ته دعا وکړه دی بتا ته وای ځان د دوا قابل کړه ما نه سره دعا غواړي ته خپل خدای خو ویني او د خدای بنده کنه او ځان د دعا قابل دا غلطه خبره ده هر سړی د دعا قابل دی خو بعض وخت انسان په بل باور راشي یقین راشي چې دې مال دعا غواړي غمال الله قبل نو حضور پاک وته نو ام سلیم ته چې ام سلیم ځان د دوا قابل کا کنه ماته ولې نه نه وی ډیره رسول الله مبارک لا سوچت کړ او حضرت انس ته درې دعاګانې وکړي خدای د په عمر کې برکت واچي او خدای په مال کې برکت واچي
خدای دې په عمر کې برکت واچي او دې په مال کې برکت واچي او دې په اولاد کې برکت واچي. درې دعاګانې عمر کې پیدا برکتو چې د سلونه عمر واولې ده او نه غاخونه غردېدلې او نه وخت سپین شو د سلونه واولې ده او ځوان ظلمو دې دا واړو من کو دا هغه واړو مکه ټک ټک دا د عمر برکت دا بس پرې دا د مال برکت دا چې په مدینه منوره کې د نور خلکو باغونو بکال کې یو ځل میوه کولا د باغ په کال کې دوه ځله میوه کولا او د عمر برکت د اولاد برکت څومره یو ځل ناشته وی زما بچیو نو سی وی دومره دي چې دوه کم سلو تر رسیدلی دي او خدای دې پکې خیر واچي نورم چالو نو د بل حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره لوی شخصیت خلکو به حضور پاک ته د دعا درخواست کو چې مال دعا او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مکه مکرمه ته روان نبی رسول الله مبارک د عمره په اراده حضور پاک ور سره د کړي نه بار د مدینه شریفه نه د لاس نه نیولې وداس نو چې د کړي نه بار ووت نو رسول الله مبارک ورته فرمایي او خیانا ایرور کې لا تنسانا فی دعائک ور په خپل دعا کې مونږ یې نه کې نبی علیہ السلام حضرت عمر ته وی مونږ په خپل دعا کې یې نه کې چرته نبی علیہ السلام او چرته عمر فاروق دې کې مونږ ته دا درس پروت دی چې لوی سړی د رکوټي سړی نم دعا وکړي او دې کې مونږ ته دا درس پروت دی چې څوک عمره او حج د دین وسره جلب کولې شي او دې کې مونږ ته دا درس پروت دی چې مکه مکرمه دعا د قبلې دوزه ځکه حضور پاک حضرت عمر ته وی ګورې ور کې مونږ په دعا کې یې نو بل تویل شي بای سړی او بل ټکی وي الکه د خدای نه غواړ وې د ما د خپل د غوښتو قابل نه چیرې کنه سوار پکې پردي نو ممکن ده وې د ما د خپل د دعا د قبلې دونه دا خبره غلطی ده ته چې په خپل لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا الله د نوم د غشتو قابل ده او د پیغمبر د نوم د غشتو قابل ده او د دعا قابل ده دا به سوچه خبره د هر انسان چې دی مسلمان دی د خلد الله په در کې د غفتو قابل ده چې دی مسلمان دی د الله نه سوال کوي سوال به خدای پاک قبلای بیا د دعا یو بل ادب دی چې د دعا نه مخکې د الله حمد وایي الحمدلله وایا ځکه الله په خپل صفت خوشاله بیا لاسونو چت لاس پورته دا لاس ولې پورته کې دا حضور پاک پورته کړی ته غړ دړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا په وخت لاسونو پورته کړی او اصل کې دا لاس مونږ دې له پورته کو د دې دنیا کې د څومره اعراض دې مونږ ته پستر ګنخ کاری نو د آخرت په دنیا کې د دې لپاره یو وجود شته یو جوسه شته مونږ یې نه دا مونږ چې نیکی کو د دې یو جوسه شته یو وجود خو مونږ ته نخ کاری دا رنګ دا مونږ چې دا دعا کو د دې یو جوسه شته یو وجود شته مونږ ته نخ کاری دا لاس مونږ دې لپاره اوچت کو چې هغه جوسه وجود الله زما په دې لاس کې راوړي د چې سغوالم چې هغه زما په دې لاس کې راوړي دا مونږ خو یو وجود لري خو مونږ ته نخ کاری هغه وجود به خدای دا قیامت پر پتل د میزان کې واچي دا یو وجود لري مونږ ته نخ کاری نو دا تعالی سوچت کل مطلب دا چې خدای ز سغوالم دا زما په دې لاس کې واچي او بیا بدل لاسونه په مخ راکاږي ترمذی شریف په حدیث ته چې صحابه بلا سونه پورته کړل په دعا کې الله تعالی ثم يمسحون بهما وجوههم او بیا بدل دعا لاسونه په مخونو باندې راخته مخ د انسان بهترین اندام دی شریف اندام دی دا مخ د عزت اندام دی په دې مخ دی د حیواناتو نه جدا پیژندل کیږي او د مخ په خپل یو بل نه تمیز او فرق راځي نو دا په دې مخ راکاږي دا د شول کې ټول وجود باندې دا شی راخته ها لاس بسونو چته نو په عام دعاګانو کې حضور پاک مبارک بلاس دومره چته مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي وی دا سلاس اوچت کړي استاد غوته ستاره تندی ته مخامخ دا غوته او دا ورغوی دا تلی دا دې مخته مخامخ او دا لې چې دې زوته مخامخ دا مولانا عبدالحی صاحب لیکلی دي دا اوچت دا عام د حضور پاک د دعا طریقه
او کله نبی علیہ السلام په بعض دعاګانو کې لاسونه دومره مچت کړي دي حدیث کې راځي حتی یرا بیاض بیته چې دا طرفونو د سپینوالي مبارک به ښکارېده خدا هغه وخت چې باران بنه کېده او قحط به نو په بعض موقعو کې همیشه نه په بعض موقعو کې لاسونه دونه اوچت کړي دي چې طرفونه مبارک صادر به پسر او کله کمیس بنو صادر به پسر کړي کمیس پځه ابته خو دې طرفونه مبارک به ښکار کېده نو کله کله دومره زیات لاسونه اوچتول شي لیکن په عام دعاګانو کې به دومره لاس نه پورته کې دغه طریقه شو او اخره کې بیا درود شریف وایي دا د دعا د قبلې دونه لاول د خدای حمد او بیا دعا د زړه او اخره کې درود شریف د دعا د قبلې دو بل ذریعہ عبادت ته اذا فرغت فانصب چې عبادتو کې داغې نه پس دعا وکړه خدای به دعا قبول کړي او بل ادب اداله چې سړی قبلې ته مخ کې عبادت وکړه او بیا قبلې ته مخ کا او د نیمه شپې نه پس په اخره شپه کې خدای د انسان دعا قبولای حدیث کې راځي چې الله پاک د اخیری اسمان ترا کوزيږي دا د الله صفت تمون عقل پدې کې کار نه کوي نو الله په خپل आवाज کې سوال کوي سوچته چې زمانه غواړي چې دا ورکړي څوک حاجتمن شته چې غواړي دا ورکړي څوک رزق غوښتون کې شته چې رزق غواړي دا ولا ورکړي څوک بخنه غوښتون کې شته چې مانه بخشش او غواړي او دیو بخ نو چې الله درته आवाज کوي او تا دغه وخت لا سوچت کړل بهشک خدای بدل دعا قبول کوي خباز زین داسې دي چې باغ زینو کې خدای دعا قبول لکه د بیت الله نه سړی طواف کوي یا حجر اسود ته سړی مخامخ یا په ملتزم یا د بیت الله دروازې سره یا د میزاب رحمت لا لاندې یا په صفا په غونډه یا د مروه په غونډه یا د صفا مروه منځ کې چې منډه وي او بعض اوقات داسې چې هغه کې خدای دعا قبلای لکه د جمعې په ورځ نبی علیہ السلام فرمایي چې د جمعې په وخت کې یو ساعت ته هغه ساعت کې چې بنده د الله نه سوال کوي خدای پاک یې خامخا قبلای اسات خدای پټ ساتلی دي څوک خوای وای چې دا امام یو خطبه خلاص کوي او بل خطبه شروع کوي وې دی وخت کې خدای دعا قبلای هله کې ویل شي په خلی بنوي او نه با لاسونه پورته کوي سو کوئی چې کله امام خطبه خلاصه کوي مانځه تودريږي ودا غا وخت او سو کوئی وې د مازیګر د مانځه نه پستر د ماخامه پورې دا ټیم دی دغه خدای قبل د ليله القدر پښ په خدای پاک دعا قبل دا اوقات نو زمارو دا د دعا متعلق بیان درته او موږ ټول الله ته محتاج یو زموږ یو کار غوري بغیر د الله نه پوره نه اختیاري سيزونو کې بم د الله نه سوال کوي کته ویلا کار خود په لاس کولې شم بشک خدا لاس کې طاقت بدل سوکا چي الله باچا چې الله دل په لاس کې طاقت و نه چي نو دې جیب تم نشي دان نه کول فالج بدر باندې راو او په خپو باندې لکه دا دکان خود په خپو زم نو دا خپې د خدای شلی کې دکان ته پسل نو کستا کم کارونه ستا په اختیار کې دی پلاس او په جبه کې او په خپو کې هغه کې د الله نه سوال کوا ځکه د اسباب خدای پیدا کړي په اسبابو کې د طاقت او اختیار رب العالمین اچي په هر څه کې ځان محتاج غاڼه او بل دعا کې با حدیث کې راځي د دعا د قبل دو بل شی درته وخه ادا چې ستا په الله یقیني چې الله زماره دعا قبلای دا بالکل د حدیث الفاظ چې دا الله نه سوال کې نو دا الله نه په قبل دو یقین وسات او داسې بنوي نبی علیہ السلام فرمایي په دعا کې داسې موایا چې خدای کستا خو خیدا کار را لو اکدنی خو خیبار علامه کا دا بنوي وی دا خو هغه چاته وای چې دا چا وسني وسینین وی خدای خو خیر لو کا کدنی خو څه مطلب وسدنی نو خدای پاک باندې څوک مجبور کې څوک نشته چې دا په خدای زور اور چې د کار نه مني دا بنوي ان شاء چې خدای کستا خو نه ده نه کې کار دی بس یقین ساته پدې چې خدای ته زما دا دعا قبلې ده لبه قبلې الله یقین وسات یو زنانه ده خپل خاوند ته وی خدای ولا دوی ور خاوند ته وی سړیا د دې بچی په الله یقین نه پیدا کړ وی څه مطلب وی چې دا سي یقین د جوړ کوم چې رد دا پورا کلک یقیني چې دا ډوډۍ او جامه او مرګ او ژوند او صحت او بیماری ټول د الله په اختیار کې
وی خدای داسې بسنګي وی کته ما ته پرې دې نو دا کار د کول شي وی خدای مسپار نو دا مور دا ماشوم پټېنی بچی ته وای بچي ډوډۍ مونږ له خدای راکړي بچي او بخدای راکړي بچي جامه ګور الله راکړي بچي ژوند الله ورکړي مرګ روغ صحت بیماری مرض دا ټول د الله په اختیار کې یقینا دا څه ده دا به وته خو بچي چې کله ډوډۍ غواړي نو الله تعالی سوچت کچې یا الله والا ډوډۍ راکړه نو کوټه ته نه د کوټه کې به چاته د ډوډۍ پټه خوري مورې الله کم ځای دی بچي هغه مونږ مونږ نه دا صفت دی او چې څنګه الله نخکاری ورې ډوډۍ درکې یا من پټه درکې یا من نخکاری دا ولو یقین جوړ دی ماشوم چې بکله اوګه شو لاس په چت کې یا الله اوګه مال ډوډۍ راکړه نو کوټه ته به منډه کې نو مور بہت چې ته پټه خاو دی یا الماره کې یا پتاخ یا د بلستن تولې لاندې نو چې سامان به لټون ډوډۍ او پکې وروي اوګه ما ته ګیم خدای او بو لاس به الله ته چت نو کوټه ته به من نکړي نو مور بہت چې ته منګي کوزه پټه خاو دی صادر لاندې د باغ او چت کا هغه به اوس کله یا الله جامیر علی راکا نو دې په کوټې ته منډه کړې نو مور به ته جامې چې ته پټې خاو دی د ورا واغشتي مور وسره خواري کوي دا یقین ولا جوړای لکه څنګه چې مونږ نن د بچو یقین جوړو مونږ ولا څنګه یقین جوړو مونږ چې ساره پاسو نو مخ ولا ضروري نه مونږ خو نشتا مونږ نشتا او هغه د انګريزانو پرتګ وته واچو او هغه لکه شاته د خروي ځان دی مونږ ولا مخ ته وي ځان دی دا وته ذهن کې واچو چې ګورې د عزت جامه دقه دا نور جامه د عزت نه دا د عزت جامه او د پیسو د ګټ جامه دا د ګورې نور نه دا سکول کې په پبلک سکول کې په پرتګ او کمیس کې سبق نه ویل کېږي دې کې څه چل دې کې هونه استا سانه دا منډه پکې سانه دا حیا پکې محفوظ دا لباس مونږ ولې غوړه دا زمونږ انګريز دونه ولې خپل پیغمبر هم نه دی خو زه ټیک د فوج او پولیس ته لپاره به ضرورت دا غي د منډه لپاره به ضرورت نو د لباس غوړه کړی دي لیکن ماشومان ته څه ضرورت ده چې مونږه په پبلک سکولونو کې هاي او په یونیورسيټو کې دا لباس شرط کړی دی دینه بغیر جون نه کیږي دینه بغیر په مس ناس نه کیږي په کورسه باندې دینه بغیر علم نه حاصلېږي دا ولې مونږ د خپل بچی د مغرب د تهذیب تابع کو او د خپل بچی مونږ الته ولې دغه کو د پیغمبر لباس هم ولې نه دی خو لاول وسلم دا چلو بیا وته سوایو بچي ګوره خرچ د خره کمای کوي ګوره غوګه د پرې کول ابل تربور ته دی ګوره دغه د ګوره تعلیم یو او د دنیا پیسې ګټي او تکړه شه مونږ د ذهن کې دا واچو چې ګني په تعلیم کې دا ډوړای علم پیو کا سکول په وایا یونیورسيټي کالج ارس په وایا خدا وته وا چې ګوره بچي الله نه مو سره غواړي تبا قابل جوړيږي خو ګوره د الله نه مو سره دعا کې تانه به ډاکټرم جوړيږي خو الله نه به سره سوال کوي دماغو کې طاقت بدل الله پیدا کوي منځ سره کوا او 10 سره کوا ذکر کوا حیا کوا پرده کوا دعوت او حیا ور سره مونږه شي پرې مونږ ولا ذهن پرې جوړ کړی کدا شي وی ډوډۍ شته او کدا نه ډوډۍ نشته بهر کې هغه مور هغه بچی له ذهن جوړای یو ځل مور چې تر اشترارانو کړته الته وتر یا شو خو باندې خو غلطی شوی نن خو مې بچی ته ډوډۍ نه دی خو دا خو دماغ ټول راس بنن فاش ابر اغلی او سونه به خدای ته چغي وای ما نه خو ډوډۍ او څومره به پټینی لاسونه الله ته چت او سونه منځونه به کړی او سونه به کوټه دل لټولی اوهو دا څه غلطی وشو ما نه خو نه یې را شوی د ما خو د ډوډۍ نه ده دا خو بردنن زما ټول خواري او بوته لو شودن برد یقین پیدا شي چې دا خو براته مور سپټ کې خودل اسی خدای یادو دا خو مور خودل نن مور نشته نه ډوډۍ نشته پدې منډه کې پړونی راواغ ځان پس راکاغو په منډه راځي چې خدای چې وی منی راغلی چې دوته شي پټ کې جلال او څنګه ماشوم ناشته با بچي څنګه چل مورې نن خو مال خدای پاک د نور کله نړۍ راخشتر وړه راکړي
ډېره ښکلې ډوډۍ. څنګه بچې وی رالم سوال مې وکړه کوټې ته ننوتم سنو بیا رالم چې خدایه وږې مدرسې نه رالم ډوډۍ راکړه لاس مې اوچت کړل چې لاس مې په مخ راښکل ورالم کوټې ته مورې نن یې خشته ډوډۍ راکړې ته راشه خو ګوره تاله مې هم لږه پرېښودې نور کله به یې تشه ډوډۍ راکوی نن ورپسې فروټ هم راکړي دي خوراکونه او نو ورپسې مشروبات خشته ښکلي جوسونه هم راکړي دي چې مور یې وکتل واقعي بچې دا ردي دنیا ډوډۍ نه ده لکه بی بی مریم علیه چې به الله ورکول انا لك هذا حضرت زکریا علیه السلام ورته وایي مریم دا د کومې راغل قالت هو من عند الله دا د خدای د طرف نه دی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې وغواړي بې حسابه روزي ورکوي خو چې چاله وغواړي بس پیشمو چې د ما د بچی کنیکشن ولګېد په الله یقین مضبوط راغی او په الله باور رااله هغه ماشوم لوی شو خدای ته څوک جوړ کړ قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دا لوی شخصیت سی خدای دی نو حضور پاک فرمایي چې اسباب استعمال کا دعا د الله نو کا خو یقین په دې ساته چې دا د سغواړ مال به الله راکړي دا یقین او ساته خبازه وخت مونږ وایو یره چې مونږ خوري دعاګانې وکړي نه قبلېږي نو دا قبلېدو مختلفه نه خي کله چې ته سغواړې خدای باغ درکړي او چې کله غواړي پاغ روز به درکړي او کله به سمو درستو درکې هغه وخت کې به خیر نه او کله به هغه شي کې ستا خیر نه نو ابدا له خدای په باغی په دې باندې نه خدای ګناه راځي او کله به له خدای د دعا خیرت لو ساتي په دنیا کې په باغی کې خیر نه حدیث پاک کې راځي چې بعض انسانان غیله به خدای په آخرت کې ډېر اجرونه ورکړي دی به خدای دا ثوابونه کم دی ما خودونه نیکی نه کړي وې دا ستاره دعاګانې وي چې تا وې نه قبليږي نه قبليږي ډېر ودې رب الله ساتلې دی وی خدایا کله ما ټول دعاګانې په دنیا کې نه وي قبولې څه خبره نو بعضې وخت خدای د آخرت لساتي نو دعا به پرېږدي نه دا به نه وي چې نه قبلېږي د قبلېدو مختلفې طریقې دي کله د دنیا مصیبت به نه خدای پاک رد کړي بعضې وخت کې سړی ذکر ډېر کوي درود شریف یو حدیث کې راځي وی ته زما ذکر ډېر کوه 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 نو چې ذکر د خدای کې نه الله وی زستا په حال خبردار مفتو کې دعا بدله قبول کړه یو صحابي د حضور پاک نه تاسو کوي وې څومره د درود شریف وې وې چې څومره ستا خوخي وې خانو چې نیم وخت بتاله وې نیم بزان له دعا کو په ډیره خدا خو کړ دینه زیات درود وې خدا وې خد دوی سه ټیم بزان له تعالی درود وې او یوې سبا دعا کو وې دام خدا خو کړ دینه زیات درود وې بیا خدا وی خنو دری سے بتاله درود ویم یوی سټیم بدان له دعا کوما وی دام خدا خو کړه دینه زیات درود وینم خدا وی بټول وخت بر درود ویم حضور پاک وی خنو استا غم او استا تکلیف او حاجت الله ته معلوم دی بدل خدای مفتو کی پوره کی دمارون په دعا کې نه سستی بنه کوي خدای په غوښتو خپکیږي نه بنده په غوښتو خپکیږي الله په غوښتو خوشاله او دمکی در کوي وقال الله وی ربي وقال ربكم ادعوني استغفر ربي ما نو غواړي استجب لكم زبم دعا قبول لكم دربكم بیا دمکی در کوي کنه قبله کنه سوال نه کوي ان الذين يستكبرون عن عبادتي چې څوک زما د دعا نه چې د عبادت ته کبر کوي او نه غواړي سيدخلون جهنم داخرين خوار او ذلیل به جهنم ته داخل شي بل د دعا وخت پکاږي سړی او جاړي او کچاله جړه نه ور دي نو ځان د قصد جړه غونې کی شکل د جړه دی اختیار نو موږ ټول الله ته محتاج یو په هر څه کې ګوت زمونږ دا بچی رزق او زمونږ د عزت او ذلت او روغ صحت او مرګ او جوړه دا د الله په اختیار کې دي چې الله غواړي ارسه وسره شته چې ونه غواړي سم زمونږ نشته نو د خدای نه هر وخت او په هر غړی کې سوالونه او دعاګانې کوي دوکه الله خدای مونږ له صحیح دعا توفیق راکړي څومره دعاګانې کې مکړې دي خدای غره قبول کړي او د شرونو د مصیبتونو آفتونو پروردګاره پام نو امان کې استاد خدای چې څومره مریضان دي ته ول شفا ورکړي خدای چې څومره قرضداران دي د حلال او فراخ رزق نصیب الله زموږ د دواړو جهان عزت نصیب کړي او د دواړو جهان د رسوایونو وساتي خدای زموږ بچی د ګناهونو او د لوفرونو ساتي خدای زموږ مشران چې څومره وفات دي مغفرت نصیب کړي او زموږ په حال رحم وکړي خدای دا مسلمانانو د امت د جګړو نو ساتي د حسدونو د فتنو نو ساتي او زموږ په دې وطن کې د قران او سنت نظام راولي امن او امان پکې راولي
او خدای زمونږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي او د رسوایۍ او د بې عزتۍ جرم نه موږ ټول محفوظ کړي. اخر وخت کې بخلي دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد